په دې باندې یو واقعه لیکلې ده چې عیسی علیه السلام یو مړی راژوندی کو داغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو مړی به راژوندی کو تپوس به د قوم مخکې ته وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شوي نو هغه مړي به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیه السلام خپل قوم ته ووایي چې لاندې دا چل یو مړی راژوندی کو د هغه مړي 4,000 کاله شوي و چې مړو عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا چې تا باندې لاندې څه تیر دي وې صاحب نور خبر نه خو چې مړ شم خخ کړم او خلق رانه لاړ نو یو دوا کسان رااله د الله د توحید تپوس رانه وکړو ما جواب ورکو اغي لاړ بیا نور کسان رااله اغي لاس را کو ستړي مشي را سره وکړه اغیم لاړ دا لاړ کم طرف ته خي طرف ته زما په قبر کې یو کړکای وا پاغه برانه نه وته بیا به ووت مار کې خیالو کو چې تسکه په دې تور سوړه کې چې پروت تم ور پسې وځه وی چې پا کړکای زم ور پسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی اعلی باغ دی ولی پکې بیگی نو ما خیالو کو چې د بازیګر ټیم دی مونږ کوم دام حدیث کې راغلی چې سړی مرشي او خاخي کی نو کني مشپمی نو په قبر کې په د زیړې مازیګری نیمه شپه د خخ کو او چې خلق تلار شي نو لاندې په د مازیګر دی وی چې ما مټي اونغخته او خیال مې وکړو چې او 10 کوم چې مونږ کوم وی یو جنای رااله او زه رستو نه ونیوم چې دلی منځونه نشته او 10 مکوا وی ما ورته وی چې مون څنګه نشته دا ته څه وای وی بیا ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکا چې سپېړه مې ورکا داغه غاړه کې هارو هغه هار اوشلیدو چې اوشلیدو جنای زکلک ونیوم چې او 10 باله کې چې دا هار مال جوړ کی وی کې ناستم د تار یو سره غ جنای ونیو او یو ما ونیو مریم پکې اچولې خپلو کې خبرې کولې هغه هار لا نو پیرلې شوی چې تا आवाज وکړو زبار روت 4,000 کاله پکې تیر شي وای زرګونه خوشاله دي د یو ساس کې د غم نه قربان شي عيش او خوشحالي هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده پویم نشي او په وخت تیر شي او غم چې یو سات در باندې راشي نو تیر شوی 100 کاله خوشحالي دی بیا هېري ته بڑا کې وې چې تا خوشحال لا کلوي نو زما عزیزانو د قبر معاملې چې دا الله پټولې ساتلې ده پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سورې شي او خلقو کته چې دا د باغ دی پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې پکار دی چې دا خلقو کته دې پټه ساتلو کې راز څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو 2 قبرونو تیر شو واپس راو ګرځیدو صحابه ته فرمایل چې واوري هما يعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي لیکن په ظاهر سلوه ګنا نه و چې دوی په خدای نیولې دي لیکن دا غبي نیازي ده
یو دو ګناونه دې دواړو کې وو په الله سخت رانی وړي. اے صحابه کده دې وجه نه وې چې تاسو به بیا مړ نه خخوي پزمکه کې، نو ما به اوس خدای ته ویلی وې چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته خودلې وې. او یاره مې دادا چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه رستو په قبر کې دا سختۍ دي، نو مړی به بیا خخوي نه، بار به پروتي، نو د دنیا نظام به ټول خراب شي. نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب دی. متقی قرآن وای چاته وای الذین یؤمنون بالغیب. نو اعتبار هغه ایمان لای چې هغه ایمان بالغیب وي. چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي. سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې صحابه دا دوه مړي چي دي، دا یو د تشو متیازو نه با ځان بچ نه ساتلو. تشي متیازي به چوکي او دس به نو چولو، هغه ساس کی به په بدن پریوته، نو د مرګ نرستو الله په دې رانی ولې دي. او بیا یې فرمایل چې استنزهوا من البول. اے صحابه تاسو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ ساتئ، ځکه د قبر عذاب چې دی هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړیږي. یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانی ولې دی. څوک ویلې شي یو سړی ماته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډیر رونی وو. ما ورته وی چې خبره ده چې دا الله ډیر نمونه دي، خو یو نوم پکې الله الصمد دی. صمد معنا بے پروا، بے نیاز، چې څوک ته تپوس نشي کولای چې دا ولی. موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډیر زیر راځي، کمزور یم منځ نشم کولای، لکه زما د پاره د دې منځ معافی ته وغواړه چې راته معاف کړي. موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې د سی وی ورته وای چې منځ مکوا معاف. سورځ تیری شو بیا زوی ته وی چې بچیا خدای ته وای چې لګا خپل غوندې نامې خو دې ډېری دي، خو یو خپل نامره ته وخای چې ستا نوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دی وای چې هغه وی چې زما خپل نوم چې دی بے پروا دی. چې مور ته دا ټکی وکړو، مور یو وای ناری کو د کټو کوزه وغورځیدا. وی بچیا والله که زه بیا مونږ قضا کوم. ویلې ولی؟ وی دا غنوم چې بے پروا دی، نو که قیامت کې مرونی سي زبې څه وکړم. څوک ویلې شي چې دا ولی؟ چا مجال دی چې خدای ته وایي چې دا ولی؟ خبره دا و عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کې دی شي. معاملہ د قبر دا پیغمبر ویلې ده، قرآن ویلې ده، بلکې پیغمبرم نه ده ویلې. مرګ نه رستو سړی سره به په قبر کې څه کیږي دا خدای ویلي. نو که خدایم دروغجن شي په دې کائنات کې، نو بل لا رښتینی څوک بل څوک شته؟ نن په دې ملک هوا ده، چاله قبر عذاب نشته، قبر کې لاندې څه نشته. دا د مولیانو اسه ډکوسلې جوړې کړي، والله مړی موازونه کوي. مړی قسم په خدای دې چې مړی داسې خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې کوم. هغه د لپاره مهنت او مشقت به پکاري. داسې خبرې مړی کوي
لکه زوتی چې کو ته څه خبرې یو دوا یارانو او دواړه بزرګانو او د ټاپ بزرګان یو یار تلو چرته چراغ دا بل مړو مو لمبوله او په کفن کړو خلق ورته دوست مړ دی وخا راغه ورته دا سه ودرې دو دا شعر ورته وي چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ما میروی او زما د زړه لخته دومره دشمنی دی را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شوي یوازې روان شوي دا ولې بیا ورته وی اے تماشاگاہ عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میروی دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شو نو یار ورته د کفن نه لاس راوېستو چې لاس راوېستو د چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه وه د لاس یې ونیو ا بزرګانو وی که د لاس ورکوس به دیم ختم شي جنازې نه ولا لاس عزیزانو دا د حال خبرې دي حال مون قالم پورا نه د زده کړي نو په حال څه پوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابوبکر دفن کېده ابوبکر صدیق چې لحد کې کېخو نو لحد ته شګي ورو غورځېدي صحابه بیا هغه تبذر لري کړي او هغه شګي راېسته چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوته دي او ابوبکر ځان ته غاړېسته دي ورته صدیقه زه ډېر وخت نه ستا په انتظار زما عزیزانو مړی داسې خبرې کوي لکه تاسو چې کوي خدای د پاره حال پکار دی مهنت او مشقت پکار سره داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي ولاندې وګوري چې دې مړی څال دی لاندې فلال چې کوم لوی مرتدي مال راولي چې ځان سره بوزم ولې وخی یراشه وګوره فلال مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا علم ور سره مونږ ته تاسو کو چې جی دا علم د څنګه زده کړې مونږ ته وخای هغه په سلويخ کاله کې دا علم ما سلويخ کاله کې زده کړې اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ 4 سال میں سکھا دوں لیکن دل کی صفائی ضروری ہے رب څنګه صفا کې دته دړه صفائی پکاري رړه صفائی څنګه یو پیر ته یو سړی راغی ورته وی داسې وظیفه ما ته خایا چې زه وبو د پاسه ګرځم وبو د پاسه ویل خاول دا خو اسانه وظیفه ده ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له اورسي اخوا دی خوا مګوره بس دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم والا پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم والا بس وبو د پاسه بګرځي ول ډېر خدای به دریاب غاړې ته ورغله په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانې وردنګلی دي چې وردنګلی دي خو چې وبو نیولې ده ا د پیر نامت هېرا شوی دا یا الله یا الله یا خو چې یا الله یک دریاب ورته سمز مکو دی په وګر خو ګرځې دو راغه پیر ته وې څنګه چل پیر ورته څنګه چلو وې صاحب استا حکم خو مې ومنلو خو چې وبو ته مې ور ټوپ کو او بو راونی وم ستا نوم را نه شو بغیر د الله نه مې بل نوم په خله کې نو پاره وې بچیا دغه وخت کې د زوی یادو وې نه وې خزا وې نه وې لور وې نه
وې زه وینا کور بال بچ ویل والله کمی هیڅ یادو سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کولای سوا د الله ویل کې دې بل څوک نه سوا د خدای نه وینا وې په بو مغه څوک ګرځي چې د چاړه دار څنګه خالی وي او د خدای کوري تاسو پوه شئ په خبره دړه صفای غواړي لغون دې مهنت سره کتاو نه لید زما استادو ډېر لوی ولی او بزرگ د زمانه ترمزو اجي صاحب سره لس کاله غزاګانی په مومندو کې کړي ډېر لوی بزرگ قسم ما ته وخړو چې یو طالب مړو هغه طالب وو د باجوړ په غزا کې مړو خاخې هغه قبر وسمشتا ابل کالزه باجوړ ته تلم چرالم په ورل او سمشتا باجوړیان رااله ورپسې وې صاحب مونږ د خپل مړې وړو ترمزو اجي سره رحمت الله علیه ورته مې وړي وې جیندا وړو اجازه ته کوي ګوره مې وړي وې نه جی ته اجازه ته کوي زه خپل کار کوي چې تلی دی قبر را پرانیسته ده چې تختیر علي کړی دی د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټه زرغونو او داغه بوټي تانګ داسې په دې سینه راغلو او تک سر د ګلاب ګلې د سپېګمو ته داسې ولاړ او استاد می قسم خورو چې ما ولیدو و ما په زندګۍ کې داسې بوین د څشینې دی لیدل لکه د لحد نه داغه ګلاب بوین چیرې وزر به سغي تختې او په صاحب تراغله و صاحب ال ته خدا سي چلو بچو ما چې درته پردای مالای پردای خیر خبره ډېری دي عرض داو چې خوب د پیغمبر دا حجت ته په باب د دین او ویلی پیغمبر په خپل دي بلکې قران ویلی دي چې د پیغمبر د خلینا کوم خبري وزي دا خبره د پیغمبر د ځان نه دا وحی وی چې ما ورته کړی دا داغه د جیب خبري نه داغه د نفس خبري نه داغه د خواهشات خبري رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ټیمو صحابه ته ارشاد فرمایلو چې بیگا چا خوب لیدل دي چې زاغه ته تعبیر وکړو صحابه وی چې یا رسول الله بیگا مونږه څه خوب نه دی وی غوکه دی بیگا ما یو خوب لیدل ټول صحابه سرنګون شو هغه کې وی ز پروتم یو دوه کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی د ولاړ په لاس کې یو غټ کانه دی د دې پروت دی سر ته را پریدي سر زره زره شي د بیا کانه روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی و ماوی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی و ادوو کسو راتوي چې یا رسول الله فانطلق مخکزا و چې مخک لاړم یو سړی ناس ته یو ورته ولاړ دی او د ولاړ پلاس کې د اور پلاسونو او د اور انبوري دي د دې ناس د خلی ته ورچي دا خلی داسې شلی او بیا ورزي او شلی او بیا ورزي یا بار الہ دا څوک دی وی چې نور مخکزا چې نور مخک لاړم سګورم چې یو تنور دی چې خزه او سړی پکې ګډ وډ پراته دي کله لمبه پاس وروړي او کله لاندې وړي کله پاس وروړي کله لاندې دا سوق دي ویجی نور مخکې دا چې نور مخکې لاړم سګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت ته غوپې وای هر طرف ته چې د وته اراده وکي هغه طرف نه کانه راشي او د په داخله ولګي او بیا پکې ورغورځي دا څوک دی ویجی نور
مخکې وې ما دواړه راونی و چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وخود وې یو راته وی چې انا جبريل ز جبرائیل علیہ السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام دا سم چې درته وخود غوکې د چوستې په پوي یا رسول الله کم سره چې پروتو سره پکانی ماته دو جوړې ده دا هغه سره دی چې په دنیا کې قران لسته او عمل به په نه کول قران به وی تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته به چې په قران د عمل زراغه د به بیا پکې نو دا سره چې مرشي په قبر کې به تر قیامت پورې د سر په دې عذاب گرفتاری دا هغه سر دی چې چا قران ویلو عمل به کوي سردار کونینو فرمایل چې دا خله پامبورونو شلیدا او جوړیدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سره دی چې په دې خله به د په دنیا کې دوه جنگول د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وکړي سوا د شر او د فساد د خبره کار شیطانت نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمونږ خله د سار نه تر ماخامه پورې څک زمونږ د خلوبه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نرسته په قبر کې دا حال دا خزه او سړی چې په تنور کې لمبو پاس وړا او راوړه و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې خپل خزه وی او پردو خزو پسې به ګرځیدا او دا هغه خزه دی چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځیدي نو دا خزه او سړی چې مړ شي تر قیامت پورې به داغوی قبر د اور تنور وي اندازه وکي د پاکستان خزه مو ګوري او سړی مو نو زمونږ داخلي زمونږ به دا انجام زمونږ د خزو زمونږ به دا انجام دا د وینې او د زوی په تلاو کې دا سوکو و یا رسول الله دا سود خور غاڼه خور په سود پیسې ورکون کی سود خور چې مرشي داغه قبر با د وینو د زو تلاوي تر قیامت به پکې وته وي دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړي په خپل کتاب پیغمبر د شپې خوب کتل بیا سحر صحابه او تویل دي نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبره دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه او ته بیان ک دا عین دین دی زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نرستو د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې کوي ټیک شو کته وې رښتیا ده که دروغ ده نو د رسول الله نه زیات رښتینه په دې کائنات کې پیدا کا چې د دنه کم رښتینه زیات اوچتو نو دا به بیا درو او کله پیغمبر نه لوی رښتینه په دې کائنات کې بل څوک نه پیدا او نه به پیدا شي نو د دې د دروغو سوال نه پیدا قرآن کې راځي واذكر في الكتاب ادریس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا قرآن کریم کې الله فرمایي چې حبیبا ته د خلق ته د ادریس علی السلام واقع بیان کا د ډېر صادق پیغمبرو او د ما په ژوند د اسمانونو جنتونو ته بوتله هغه واقع هم داوا چې الله ته التجا وکړه چې یا الله
سکرات د موت ما اوریدلی دي چې ډېر زیات سخت، نو په ما باندې سکرات د موت راولا چې د دې یری بیا ستا عبادت زیات کو. په ډېر زنکدنې پر راوست، چې زنکدنې پر راوستو نو زنکدن حالت ولیدو بیا ژوندې شو. سپوي شوي و یا الله پوښ عزیزانو الله دې مساتی. سکرات د موت سلور زرا کالا پس دی عیسی علیہ السلام یو مړی ژوندې کړو. سلور زرا کالا پس ورته وېس مکه لاندې سال دی او ستا سحالو وېسه نور خبر نه. سلور زرا کالا می وشو چې مړم ا د زنکدن تریخواله میلاد خلینا تله نه دی. اندازه تاسو کوي چې سکرات د موت دومره سخت چې په سلور زرا کاله کې هغه تریخواله د زنکدن میلاد خلینا تله. عزیزانو یو د اوریدو خبرې، عزیزانو یو د اوریدو خبرې، او یو د لیدو خبرې. زه په شب قدر کې وم، او یو سړی و چې داغه دا یو خپه بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی و، نو په ډانګورو به ګرځېده. نو ما هغې ورځې تپوس وکړو چې د خپې باندې دې څه چلو چې ته په ډانګورو ګرځې. هغه ما ته وی چې مولانا صاحب دا لږ اوږد باس دی، څه وخت به زه ستا ځای ته درشم بیا به دې پوه کړم. مال ډېره څه ورځې پس هغه راغی او کټ کې کېناستو. ما ته وی چې زه د سواد د کوهستانونو یم، غریبه در په در خاورې په سر کړی یم. پلارا روانو ما یو اوښ لیونی شوی، چې اوښ لیونی شوی نو هغه مالک هم تېنه منډې والې او خلق هم تې منډې والې. ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوښ دا پیزوان چې دی پړی پکې ځوړند دی، نو دې اوښ ته په دې پوزه کې داسې څه چارګل غوندې اچولې، هغې کې پړی اچولی دی. شراوی نیستم نو ویل دا هغه اوښ چې ما ته وکتم نو اکرې خراب و، نو مام ته منډه کړه. چې مې منډه کړه منډې 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 داسې یو غره خوا کې ادیره و، هغې کې یو سرنګ غوندې و، په هغه سرنګ کې ته زه ننوتم او دا بلا را پسې ده. کیناګر ډېرې، خو د اوښ غوندې ظالمه کینه چې دا په حیواناتو کې د بل شي نشته. اوښ ډېر سخت کینه ناک شی، چې زه ترې په سرنګ کې ننوتم نو دی خو را پسې راتلی شو نه، نو وی دا سرنګ خوله کې سملاستو او دا بوتاړې چې دی دا د سرنګ دی خولې ته کېښو چې راوځې به ګینې په کمه. څه ساعت چې تیر شو
نو ابتدا کې چې سړی یو سمسته کې نه نوځي نظر یې نه لګي چې لږ سات تیر شي نو سرڼا تیاره باندې داسې پوه شي چې لږ سات تیر شي نو څه ګورم چې یو لوی مار پروت دی یو لوی اژدها پرته ده او هغه سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچه پرته ده ثابته او د هغه مار په سر باندې د دې نو کومره یو لړم ده تک سپین لړمانو کې ډېر اقسام دي خدای دې امان راکړي دا تاسو د خپل شاته دا جمعه تو ګورئ دا دیوال چې مونږ جوړولو اګلکار چې څو وخت کې دا زیر او کنستونو داسې لړمان پکې راوته چې دا ویختو په دا دی جمعه کې مخامخ دا ویختو دې زمکه لاندې هغه اشیاء دي چې الله دې ته امان راکړي نو ماړه کې خیال وکړو چې اوخ نه خو به بچ کې دی یا نه دی بلانه به دې وسوک بچ کې دا دومره لوی اژدها او بیا په سره او هغه لړم د اژدها په دې سر ګرځیده نو د اژدها دا غلړم د یاري رب نوالو رب نوالو بس غلی پرتاو په دې سره سر سر غوندي आवाज د دې لړم زما غوګو تبم راتلو او ډېر په قهر لک سات بچ تیر شنو دا سر نه بکوشو او ور برغه د دې مړی د ډانچې ته به یو ټک ورکو چې ټک به ورکو نو دا ډانټه به ټوله داسې اوچون کېده بیا برغه د دې په سر به ګرځیده بیا به سات پشکوشو بیا به ورغه د دې سر لا به ټک ورکو د دې مړی د سر لا نو بیا به داسې چنګ غوندي आवाज پکې وشو اډکی مې خیال وکړ چې لاړې تباش وي خدا سوچ راغی چې دی دا اژدها چې دا د دې لړم د یاري خوځینا راشه ته خو خلاصيږي یا نه دا خو د دې بلا نه خلاصه کا نو کېړای مې راوستا او هغه لړم مې د اژدها د سر نه په داسې ووالو او شړپ مې ورکو لړم مې مړ کو خو چا مې مړ کو نو زما کېړای یې راشوا نو عرض مې داو چې دا اژدها پوي شو چې دې سړی خو ما سره ډېر لوی نه کیو کو د لوی بلا نه اخلاص نو اژدها داسې و خوځیدا نو ماته وی چې مولانا صاحب غبراو شم چې بس زما خیر نشته وی چې و خوځیدا نو داسې راتاو شو او روانه شو د دې سوري دی خله چې د سوري خله ته روانه شو نو دغه اونخه په دې بوتار باندې یو چک پیو لګول او بیا ته ووت نو دا اوخره ګنجلکه شو داس او د حالاړه ډېر سات تیر شو دا او خوځي نه مال چې جوړ مر شو وې دا سرنګ نه چې زم راوته ما نو دا اوخ پروت ته عمر دی په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غر کښه په ما دې سم مرګ تیر وې چې لته مې ورکړه تر ګوډې ګوډې مې خپه پکې نه نواتا چې نه نواتا خو چې خپه مې تر وسته بیا زما خپینم غوخه دوړېدل شروع شو و هسپتال ته یوړم ډاکټرانو ویلي چې هله زرت دې بیخ کې د خپه پرې کوي کې ټول بدن اوس سخاکی نو دا خپه را نه بیخ کې پریکړه ځکه زما د خپه نشته عزیزانو دا قسم واقعات دا ما په خپل هغه سړی راته په شب قدر کې نن نه تقریبا 3 کاله مخکې ماته ویل عرض نه داو چې دا قسم واقعات بارها لیدل شي بارها په دې بجلیګر کې زوم د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ کړو
اتلس ورځې پس اقربا رااله مونږ یو باس وړو ما نه تاسو کوم مال به وړي بس خخته وې چې نه قبر تورله پراینستو زم ور پسې لاړ چلاړم دومره سپینه لکو چې لټه شو داغه په مخ چې را پراینستو داسې تور لکه تبخه څه شه او دا خله دی وحکو تراغلی و دومره ارته وا او دا سترګي بوټي راوته وي چې په دې پوزه پرتی او د سهالو چې درې ورځې ما روټای نشو خوړې عزیزانو دا زما د لیدو خبره دا دلې دا بار دی رچه دا دې ځکه دولس دیارلس تقریبا 15 سورلس 15 کالو خبره ده دلته می جمعې منځ کو په دلار اتلم یو الک مخل راغه اوسم د رامداس کې ژوندې دي ویاله دلته یو قبر سورې شوی دی په کې مړې دی ورلم چې ورلم لاندې می چوکته دومره سورې دی په کې سپین کفن کې مړې پروت دی پاس هغه قبر د وزیرو خختو جوړو نو هغه خختي ماواري شوی وي دومره زمانہ په تیر و زم لاندې ډورې ته کوشو ا سورم چې لګرت کو ډېر خله او خسته زلمه په پروتو دا وخته داسې دا زلفې غوندي په دې غوګونو په دې مخ را پرتی لری نه خو می خو کته خو سودا می دا شو چې داسې پوګ دی پکې به غلیاو شوی دا سړو ته می وی چې الکه تاسو زما د الله سو خپونی سي زلاس وروړم اسنه کده قبر زرانی ومنو زر می را ډچ وهی داس دام دا اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وای اغي زما د الله سو خپدا سونی و ما لاس وردانه نه کو چې وردانه نه مې کو په دې مخ مې ورته لاس والو کفن مې وکاتو پاس په قبر اور شوی او دومره زمانہ تیر وا او دا مړه داسې پروتو تابه ریخم څه شه بالکل لا سنا سینا مخ پوزا لاس مې په خو والو کفن داسې تابه اوسته د بجاج د دکان نه راوړل داسم پکې پی اوم په دغه دیرا دیو زنه مازیګرت لما زما کور رامداس کې ودلې به چې جمعې منځ کو نو د دې دیره په لار به داسې رامداس ته په دغه ځای کې مړ راستو اته ورځې پس څه په کوي وې ګنداو ته و مکه وې لکوي نه یو سات زمو درېدم تماشه ته ماته دا سودای چودرېدم خو چړمبه خختار لری کا دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راوته چې تیارې جوړ کړه او په خدای باور وکړي چې داسې आवाजونه کول لکه د هلیکاپټر چی بس ټول سړی بیهوش شو او مام چې هغه منډونی ونه پرامداس کې مسا واغسته او بیا زر ور پسې خخته ولګولې عزیزانو عرض می داو چې دې زمکه لاندې هر شی شتا هر شی شتا جنتم شتا او جهنمم شتا جنتم زما عزیزانو دا معجزه و د عیسی علیه السلام مړی راځوندي کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل مارغانو کی پوکې کول هغه الوتل دا معجزه و د عیسی علیه السلام یو مړی باندې تیر شنو هغه आवाज کول وای مورې وای مورې وای مورې عیسی علیه السلام راځوندې کوې څه تکلیف دې درته صاحب په سخت عذاب کې نو مور ته څه چغي وهي وې مور ته زکه چغي وام چې دنیا کې ز ژوند دی او ما بچ وایو کړه نو مور به مې قربان راته وې نو داغه قربان سره به ټول تکلیف مان لاړو نو سم ډېر تکلیف کېم ک چرته مور راته قربان आवाज مور ډېر زور اور شه د دې قوم د بد ورځو یو لوی وجدام د چې د مور پلار ډېر لوی نافرمانه
د مور او پلار ډېر لوی نافرمان. قرآن ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، د مور او پلار په مخ کې به اف داسې ډېر لوی تکلیف در باندې وای بم نه کې اف قدر بنه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور وخت بدی د مور او پلار په مخ کې د ذلت وزر غړولې وي او دعا به ورته څکه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے الله زما په مور او پلار داسې رحم وکا لکه زه چې وړو کې مو په مهربانۍ لوی کړو ما، څنګه چې زه وړو کې دوی په شفقت او مهربانۍ لویولم، اے الله داسې رحم زما په مور. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. واورئ مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله تعالی علیه په لاهور کې ډېر لوی ولی او بزرګ د ټول علماء دیوبند صدر، هغه سره یو علم او چې هغه ته کشف به وي. دا مولانا شمس الحق افغانی چې اوس وفات شو، دا د ډېر لوی علم خاوند د ورته په لاهور کې وی چې حضرت زما دماغ دا نه مني چې تا سره دا علم دی چې چاته وګوره او داغه ماهیت در تخکار شي. ونه مانی نه دی ونه ورازا لاهور ته بوتله د شاهي مسجد ته مخامخ هغه آثار قدیمه چې پکې دی هغه دروازه کې ودرولې ده او په دې مخې ورته لاس والے ویلو ګورز دی جمعه دی افغانی صاحب ما ته قران خوړو چې می جمعه ته وکړه کل هم خره ټټوان سپی بشوګان بیزوګان میلوګان دا پکې ولاړ کل هم و غبراو شو و بیا راته په مخ جلاس راخونو بیا باندې ادم را تخکار و ماته چاو ابي کچھ کام اور بھی بیا ویلے ٹم ٹم کې کېنه په خوانو بزرګانو به ټانګې ته ټم ټم کې کېنه استونو لاهور ادیره تلاړ. لاہور ادیرے متعلق مولانا احمد علی ویلیو چو لاہوریو تمہاری قبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا. تاسو قبرونه زه د اور تنورونه ګورم. نو افغانی ته ورته وی چې دا زنه مانم ورازا لاہور ادیرے ته چې بوتله نو و چې ادیرے باندې ودرې نو بیا زما په دې مخلاص راخ چلا سره راخ کو و چې د ادیرې ته مې کته په خدای مې د قسمی چې هر قبر لکه د اور تنور او لمبه تراوت ول بیا زه غبرو شو په مخ را تلاس راخ کو چې مولانا ابي به ما چې باس شي او مې مانه مولانا افغانی هغه سړیو چې د علماء دیوبند محتمم بوي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغانی عمر علم د چانی په ایشیا دا هغه سړیو او دا د سترګو واقعیا نازیزانو په دې مغاوی راکېږي زما په خدای قسم ده او بیا مې دې په خدای قسمی چې یو ټیډی پیسہ پردې مال ستا په وګه پاتې شو یو ټیډی پیسہ پردې مال ستا په وګه پاتې شو ټول عمر د بار جهنم ستا لازم او د جنت بوی در باندې حرام. دا زما د کور خبره نه حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې په قیامت کې به پیش شي او ډېر مزګزار او پرهیزګار او حاجی صاحب او بزرگ صاحب قبو جبو والا دا خو د جنت توتی دی چې پیش شي الله به ورته وایي چې د پلانی سړی پتا یو پیسہ پاتې ده
یو پیسہ ورشا پیسہ راوړه نو بیا جنت ته ځه. علامه ابن کثیر وایي چې دی به منډه کی چې زم چې کور نه پیسہ راوړم، چې منډه کی پیسہ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکاره شي، نو دی به ورپسې ورټوب کی، نو پیسہ چې راوچته کی او د جهنم سر ته راځي پیسہ به بیا پریوزي، نو دی به بیا ورپسې ورټوب کی، نو په دومره مزل به ورټوب کوي چې 80,000 کاله بلاندې تختې ته مزل وي. نو علامه ابن کثیر وایي چې تر قیامت پورې به د یو پیسې په عوض کې دا سړی په دې قهر گرفتاری، او که په غلطۍ او په یېره تېنه چرته د چا پردی حق د په غاړه پاتې، په غلطۍ او په یېره، نو د یو پیسې په بدل کې به 1500 قبول شوي منځونه ورکړلی کېږي. 1500. نن هر سړی آرام خور دی که نه؟ هر سړی بېایمانه دی که نه دی؟ هر سړی پردی تیکې خور دی که نه دی؟ نو د دې وجه نه عزیزانو چرته دا خیالونه کوي چې دا اسلام یوازې مونځ ته وایي، یا اسلام یوازې ګیرې پرېښو ته وایي، یا اسلام یوازې حج کولو ته وایي. نه، اسلام نامه ده د دې چې کوم څیزونو نه خدای او رسول منع کړې ده هغې نه به ځان ساتي، هغې له به نږدې نه ورځي، وخت به فضول نه تیری. زمونږ اوقات ټول فضول دي، ټول ورځ بکواس دی او فضولیات دي. نو اسلام د غرور شی نه دی. هر وخت ورته سجدې لګوا چې خدایه ته ښه پوهېږې زه نه پوهېږم. د پردي مال نه ځان بچ ساته. پردی مال دی په ذمه پاتې شو، عمر له تباه شوی او عمر له غرق شوی. نن پردی مال مونږ ته ټیپر نه ښکاري، پردی مال ته مونږ د لوی اختر نه زیات خوشحالي. وګورئ چا چې پردي مالونه والی دي، راشئ چې په سترګو یې درته وښیم، په کټونو کې پراته دي او غل متیازې ته بیږي، څوک یې د پاکولو نشته. چا چې پردي مالونه خوړلي، په اورېدو نه وایم چې په سترګو یې درته وښیم. نو د مرګ نه وروستو هغه توره سوړه کې به کې څه، پلار بنئ، رور بنئ، مور بنئ، عزیز بنئ، تربور بنئ، دوست بنئ، څوک به در سره چې ستا په سر به سوال و جواب کوي. چې قرآن هم در نه لري او تختی، پیغمبر هم در نه لري شي، او راشي درته څوک، درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شه په ګورستان کې، خپل چې دی واخلی التا دی کېږ دی، خدای سنبال کا بیا در نه لیږ دی. دی قبر ته تاسو ګورئ، جوړی د بیلچې دا لاندې لرګی نه دی، دا پې داسې ونیسي رایې کاږي، بیا یې پې داسې را کاږي، بیا پې داسې د اوښ د کوپ په شان داسې شی جوړ کی، بیا چم راوړي شین چم هغه پې کېدي، بیا پې سیره واچوي، بیا په سر او خپو ته یې کاڼي نیغ نیغ ودروي، بیا لګیا د هلکان پې داسې لاس وایي خویای را خویای. خپل چې دی واخلی التا دی کېږ دی، خدای سنبال کا بیا در نه لیږ دی. درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شه په ګورستان کې، توتیان فنا شو لاړل ارمان کې، سترګې مې نم کا په هر زمان کې.
درته براشي د قهرریک دی تکیا دے خدای شاپ گورستان کے جناب محمد رسول اللہ فرمائلی دی چې سړی په قبر کې کی دی او خلق ته ټول لاړ شي نو آتاه ملکان دو ملائکه ورته راشي په داسې شکل کې ورته راشي چې د داغي شکلونو ته وګوري نو لتی بوټوزي اول سوال په او کې چې من ربک ستا رب څوک نو دړه نه بوټوته من ربک ستا رب څوک دا ورته وي ها ها دا الفاظ ها ها لادری آی های زخو والله کا پویګم چې زما رب څوک دی خدای تا په دنیا کې په خدای څوک منل او سیاست کې وی لیډر ته دی خدای وی نازیزانو عرض میں داو چې من ربک ستا خدای څوک تبه ها ها لا ادري والله کفر من نبیک پیغمبر دې څوک ها ها لا ادري والله کفر وای به مونږ ته پتا و پلیتا چې تب هم داسې جواب راکې نو یو گزار ولا ورکی حدیث کې راځي چې گزار چې ولا یو ورکی د دې مړی دا وای چغه دومره تیز وی چې مشرق او مغرب کې واوري دي الا الثقلين مگر پیریان او بنی آدم نه اوري نو که خیالو کوي چې څومره گزار تیزی دومره چغه تیزی چې مشرق او مغرب کې د چا وای چغه اوري دي کیږي الله دې امان راکړي چې دا گزار به څومره تیز داړم بنه گزار اوس د جناب رسول الله تصویر خو په قبر کې ارچا ته خودلې کیږي کسړې نیک ویم ورته به خودلې کیږي او کسړې بد ویم ورته به خودلې کیږي ګوري به هر سړې خو سوال به ور سره دای چې ملائکه به ورته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل او مریا د دې هسته متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تعالی دې بچوي وای بهذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دے او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې په ایمان راوړیو ملائکه به ورته وی چې نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلت مونږ ته وړاندې نم پته و چې تبم داسې جواب راکې اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو کده دینه زیات ضرورتي چې نور کولاو د برا پاسی د مازیګر ټیم به چې منس کوم ملائکه ورته وای نوم کنومت العروس او د شپ دلتا پشان د کې دو دړم بهش په دناوي منځونو مغو چې دنیا کې د کړي دلته د منځونو حاجت نشته داسې بمی او داسې خلق بمی چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل
و بدبخت د دې هسته متعلق د په دنیا کې څه خیالو دا مړې به ورته وی ها لا ادري آی هاي په خدای قسم که زه خو یې پیژنما نو چې د قبر غوندې ځای وي او د قبر پولیس درنه غیر چاپیر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې وایې چې زه محمد رسول الله نه پیژنما نو ځمکه به پرې راوچته شي نو دا پختی به په یو بل کې ننباسي حدیث کې راځي چې یو داسې اژدها به ورسره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورکوي داسې ټک به ورکوي چې د دا ډوکي به په قبر کې ټوپونه وي یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دې سوځي یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کنده جوړ شي الله دې امان راکړي نو عرض میں داو چې سړی بیمار دی علاج لټي دا خود عشاق حال بی